الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. نبی علیہ السلام د سیرت په حواله سره چې کله د نبی علیہ السلام نوم مبارک کې خوده شو، نو د نبی علیہ السلام نوم مبارک محمد یا احمد، ځکه چې څومره عمر د نبی علیہ السلام نه ما قبل انبیا څومره عمر تیر شوی دي، نو د هغې په کتابونو کې چونکې د عیسی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام په خپله باندې هغې واقعه د قرآن کې ذکر ده چې زمانه بعد به یو پیغمبر یو اسمه احمد چې د هغه نوم به څه وي، هغه به احمد وي. نو د ابو طالب صاحب د خپل نوسی ته محمد یا احمد نوم کې خودل د وړاندې واقعه نه موږ ته معلومه شوله، او د بخاري او د مسلم کې د جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی علیه السلام ارشاد وفرمایو چې زما 15 نومونه دي، او په هغې کې دا چې زه محمد یم، زه احمد یم، زه ماحي یم، او د ماحي دې ځای کې هغه معنی ده کفر ختمون کې، کفر مټاوه اون کې. او دکرنګ نبی علیه السلام وفرمایل چې زه حاشر یم، یعنی چې څومره عمر خلق په حشر کې هغه را جمع کیږي، هغه به زما په قدمونو کې را جمع کیږي. لکه تفصیلی واقعه چې کله د حشر میدان وي، په خلقو باندې سختی وي، نو تمام خلق په اول آدم علیه السلام ته، بیا د آدم علیه السلام نه واخلي نوح علیه السلام ته، نوح علیه السلام به وي چېر دا کار ته نشم کولی، تاسو لړ شئ. موسی ابراهیم علیه السلام ته، ابراهیم علیه السلام نه داسې به راځي ټول و اخره کې امام الانبیا باندې به دا خبره راشي. انو ځکه نبی علیه السلام فرمایل چې زه حاشر یم. او یا د دې معنا دا ده چې د ټولو نه وړومبی چې کله قیامت راشي او د هغې نه بعد شپېلۍ ووهلی شي، ټول خلک د حشر میدان ته راجمع کېدونکي، نو د قبر نه به وړومبی نبي علیه السلام د خپل روضه اقدس صلی الله علیه وسلم د ګنبد حضرا نه به نبی علیه السلام هغه به د حشر میدان طرف ته به روان وي. او په دې کې به نبی علیه السلام د خلکو به امام او پیشوا به وي، نو په دې وجه باندې او دې کې به دا ټول خلکو دا به د نبی علیه السلام محتاج وي. او بلکې دا دي چې نبی علیه السلام فرمایي چې زه عاقب یم، یعنی د تمام انبیاو نه وروستو راتلونکی یم. او د بخاري او ترمذي وغیره په دې کې دا الفاظ دي چې انا العاقب الذي ليس بعدي نبي، یعنی زه عاقب یم او هغه یم چې زمانه بعد یو نبی نشته. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې د عاقب معنی دا ده، یعنی چې الذي ختم الله به الانبیاء، چې الله تعالی مهر د مهر هغه د سلسله د انبیاء هغه سلسله په هغې باندې مهر وهلی شوی دی. په چا باندې؟ په نبی علیه السلام باندې، چې بس دا امام الانبیاء د مهر ووهلی شوی دی، د نه بعد بل پیغمبر هغه راتللو واله نشته دی. او دغه رنګې سفیان رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د عاقب معنی دا ده، عاقب یو معنی د آخر الانبیاء، چې د تمام انبیاء په آخره کې به هغه به راځي. او د نبی علیه السلام نور عمر نومونه دي، خو په حدیث کې دی په 15 تخصیص هغه دغه رنګ شوی دی لکه څنګه چې تاسو ته ذکر شو. او د دې نه وړاندې انبیا چې څومره سابقین دي مخکې تیر شوي دي په صحیفو کې، چې کومې مشهورې صحیفې وي په هغې کې عمر د نبی علیه السلام دغه نومونه هغه مشهور چې کومونو هغه 15 ذکر شوي دي. او حافظ ابن سید الناس هغه فرمای چې الله جل شانه په عرب او په عجم کې د هغې په زړونو او د هغې په ژبو باندې داسې مهر لګولو چې د چا محمد او احمد نوم
د کې خودلو خیال رانغی. د دې وجې نه قریشو په دې باندې ډېر په تعجب کې شول چې عبدالمطلب ولی یعنی دلته کې دا سوال پیدا شو چې هغه ولا ولی بل نوم تجویز نه کو، بل نوم ولا کې نه خود او صرف دکا نومي ورلا کې خود. چونکې د دې نه وړاندې چې څومره انبیاء د بنی اسرائیل علماء نو هغه د نبی علیه السلام د پیدایش ته نږدې هغه د اثراتو نه معلومه کړی و چې یاره یو پیغمبر پیدا کېدلو والا دی، هغه به اخیری پیغمبري او هغه محمد دی او محمد او احمد یا زیات تر محمد نوم د هغه په کتبو کې هغه ذکر شوی. نو په دې وجه باندې وتا عبدالمطلب صاحب هغه نوم کې خود چې هغه محمد او د نبی علیه السلام نو وسکلو ته محمد نوم کې خود چې محمد مصطفی او احمد مجتبی دا نوم وتا کې خود نو باس په دې کې بل نوم د هغه څخه گنجائش پاتې نشو. کونیت د نبی علیه السلام نو د نبی علیه السلام د ټولو نه مشهور او معروف کونیت هغه ابو القاسم چې د نبی علیه السلام د مشر زوی د هغه په قاسم نوم باندې نو دی وجه نبی علیه السلام ته ابو القاسم وی یعنی د قاسم پلار. دویم کونیت د نبی علیه السلام هغه ابو ابراهیم. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای چې کله د نبی علیه السلام د ماریا کفتی د نو الله تعالی کم اولاد ورکړو کم زوی ورکړو نو هغه ابراهیم نومې په هغه باندې ایښو او بیا په ولستو میاشتو په عمر کې هغه وفات شوی او جبرئیل علیه السلام چې کله ابراهیم پیدا شو د ماریا کفتی نه الله تعالی ابراهیم علیه السلام ورکو یعنی ابراهیم د نبی علیه السلام زوی مبارک. نو وی جبرئیل علیه السلام راغی او د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او دا فرمایي چې السلام علیک یا ابا ابراهیم یعنی سلام دی پتا باندې د ابراهیم لارا. دا خود نبی علیه السلام کونیت شو. اوس ختنه یعنی ختنه چې ورته ویل کیږي یعنی د سنت په باره کې نو د دې په باره کې هغه درې اقوال دي. یو قول خدای چې نبی علیه السلام مختون یعنی سنت کړي هغه پیدا شوی او د نبی علیه السلام د سنت کړي پیدا کېدل او دا په حدیث متواتره کې هغه موجود دي. دویم قول لري چې نبی علیه السلام دا خپل نیکه مبارک جدي امجد دا عبدالمطلب صاحب د پیدایش په ومه ورځ باندې لکه څنګه چې عام خلک ومه ورځ باندې ماشوم ته هغه نوم کیږي یعنی عمر ورلو کی عقیقه ورلو کی او هغه سنت عمه کی نو چې هغه عبدالمطلب صاحب ورلا دغه یعنی ختنه ورله هغه کړی دا او لکه څنګه چې دا په عربو کې دستور حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام د سنت موافق دغه ماشوم ته چې کوم نو هغه په ومه ورځ باندې هغه ختنه کول یعنی هغه سنت ولو. او دریم کولار چې دا د نبی علیه السلام ختنه ده حضرت حلیمه سعدیه چې کله نبی علیه السلام د پيو د پاره هغه باندې ته حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها هغه د ځان سره بوته نو چیرې د سنت التکی شوی د خو لیکن دا خبره کمزوري ده او دا څه د ضعیفه ده. ابتداءا په دوه قول کې دا دوه قول سری هغه معتبر دي او په دې دوه قولونو کې ابتدایي چې نبی علیه السلام مختون یعنی هغه سنت کړه پیدا شوی یا هغه خپل جد امجد عبدالمطلب صاحب هغه سنت کړو نو په دې کې تطبیق دا دی چې د نبی علیه السلام مختون پیدا شوی دی لیکن هغه د پیدا شوی مختون دی خو لیکن خاتمه یعنی دا اکمال او تکمیل د ختنی چې کوم نو هغه بیا چا کړی دی هغه عبدالمطلب صاحب کړی دی. الله دې موږ تاسو د نبی علیه السلام په سیرت باندې قدم په قدم باندې باقی زندګۍ کې د عمل کولو خپل ژوند کې دراوستلو بل ته رسولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب